زموږ چې کوم دا تحریک د امن جرګه چې د پښتونخوا دا په ټوله صوبه کې لګیا کار کوي، خو زه خصوصا د 400 ضلع صدر یم، نو بلکې نور ضلعو کې چې کوم دی کې مسلې متزمه، خو الحمدلله تر ډیر حد پورې چې کوم دی نو دا لکه سود چې دی موږ مخکې ویل چې سود یو تبعید ده، د معاشري تبعید ده، بالکل سره د اسلام نه خارجي د الله او د پیغمبر سره جنگ دی. نو سود چې دی د هغې خلاف موږ بالکل کلاو چې دی نو ولاړ جهاد شروع کړی. دغسې منشیات چې دي او تاسو وکتل چې دا کم عذاب په دنیا راغلو، نو په دنیا کې هم چې کوم دی نو کو اسرائیل دی او کو څومره یهود دي دا د دې سود چې کوم دی نو بنیاد دی خلکو ایښی دی. نو دا د دغه چې کوم دی زموږ اعمال دي او دغه کېږي. باقي زه به دا ووایم چې نن سبا دوی پرې کرونا باندې څومره زور د حکومت شروع کړی دی، نو د کرونا په دومره ورځو کې چې دی نو 58 کسان 50 کسان مړه شو، او زمون په ملک کې د منشیاتو نه روزانه 700 کسان مړه، 200 کسان د 200 کسانو هم دی نو چې روزانه چې کوم دی د دې نه څومره بدله د میاشتې څومره شو 2100 کسان چې کوم دی نو دا 21000 کسان د میاشتې شو، دغه چې بیا کال شو. نو دا سوچو چې د طبي خو دغه ده، خو هغې لپاره چې کوم دی حکومت دومره صدقه نه کوي لکه څنګه چې ورله پکار ده. زه همدا دغه کوم چې د سود د دې کرونا نه زیات چې کوم دی نو زور او دغه په دې باندې دی نه پکار چې دوی په سود باندې او په منشیاتو باندې منشیاتو په کنټرول باندې وکړي، او کوم خلک چې دي د سکلو والا زیات چې د خرڅولو والا ډېر غټ ګناهګار دي، په هغې باندې چې کوم دی نو کار پکار دی، په هغې لاس اچول پکار دي. او الحمدلله زموږ تاریخ سره ډېر غني شوي دي. اوس هغه راوي هغه چې کوم خلک به وو کوم په نشه کې به ګرځېدل او کوم قصې وي او کوم کلاو به دا کېدلو، نو هغه غټ دغه چې کوم دي په دې کې موږ سره پولیس چې کوم دی او عوام او علماو چې کوم دی موږ سره پوره کوآپریشن وکړو، موږ د جلسې وکړې د هغې هم ډېر اثر وشو. او زه اوس هم ستاسو په وساطت سره ټولو خلکو ته دا خبرداری کوم چې څوک هم داسې وي چې تاسو منشیات پروشي یا چې کوم دی سودخوري، نو ما ته چې کوم دی نو وایي موږ پیشه د هغې خلاف به چې کوم دی موږ کلا ودرېږو او هغې خلاف چې کوم دی نو موږ سره حکومت مې ملګرتیا هم کوي، که په کلي کې به ورته جلسه کوو او ځکه چې الحمدلله موږ سره عوام ولاړ دي او دا د ټولو عوامو مسله ده، یوازې د خټک صاحب زما او ستا مسله نه ده، دا د ټولو خلکو مسله ده. په دې کې چې کوم دی دا زموږ د مستقبل مسله ده، په دې کې زموږ بچي تباه کېږي، دې کې زموږ تور سره چې کوم دی نو ډورې چې کوم دی نو رسوا شوي، دې کې زموږ د ماشومانو مستقبل تباه کېږي لګیا دی. دې کې ډېرو خلکو چې کوم دی نو په نور ضلعو کې مطلب دلته موږ خودکشیانې خلکو وکړې، ماشومان جینکۍ پکې خلکو ورکړې، د خلکو نه جایدادونه لاړ، خلک د عیای زیتون نه ختم شو. دغسې منشیات چې دي نو هغې یو لوی لعنت دی، هغې خلک تباه و برباد کړو. دغسې ماشومان یې دغه شوي، زنانه په دغه غم باندې چې کوم دی کالج جینکۍ نورو خلک په دې منشیاتو په دې باندې دغه دي. او زه هم چېرته دغه پیسو باندې تنده پرېوځي چې دغه ته به سړی ناست وي او د منشیاتو پیسه به چې کوم دی نو دی خوري او د چې کوم دی، ځکه دا زموږ د خلکو په الله باندې یقین کمزوری دی. که الله باندې زموږ یقین زورور شو نو هېڅ به هم چې کوم دی نه دی. انشاءالله تعالی دغسې په دې زه دا وایم چې دا د کرونا نه لوی لعنت چې کوم دی نو دا سود دی او دا منشیات دي. زما عوامو ته هم دغه مخکې هم ستاسو ته پته ده، په جلسو کې موږ دا وایو، هر ځای کې دا وایو، او دا پیغام زه بیا هم ورکوم چې عوامو ته وایم چې دا چې څه کېږي د نن د بل په کور چې کم غم دی دا به سبا زموږ په کور هم راځي، دا زموږ په بچو ته هم دا لعنت او دا غم راتلی شي. نو زه ورته وایم چې موږ سره په دې کې پوره ملګرتیا وکړئ. زه چې کوم دی زما ملګري موږ تاسو سره بالکل کلا ولاړ د سودخورو خلاف او د منشیات پروشو خلاف. مطلب چې که تاسو موږ ته څوک نشاندهي کوئ نو موږ په هر فورم باندې چې کوم دی د هغوی خلاف کوو، او موږ خو دا ویل چې تاسو سوشل بایکاټ وکړئ، نو دوی چې کوم دی نو خلک د ورته زړه ټینګ کړي او دې خلکو چې کوم دی را سودخواره شو یا د منشیات پروش شو، زموږ د ناسور چې دی دا کوم چې دلته خرڅۍ لګیا دي او دا خلک یې ته راوړي او دغه کوي او دا څوک یې څکي. زه دوی ته هم دا کوم چې په دې خپلو بچو ته په دې باندې دغه وکړئ. 700 کسان روزانه مري په دې ملک کې، 200 کسان. نو ته سوچ وکړه په کرونا ما ته ویل ته 50 مړه دي او څومره موږ په شرمونو وشرمېدلو، دا کرنټین دا دي او دا دي او دا دي، حالانکه دا زموږ اعمال دي، دا عملونه دي، دا موږ ته چې څه کومه سزا میلاویږي دا زموږ د عمل دی، خاص کر سودو او خاص کر منشیات او نور چې کوم لعنتونه دي موږ کې. نو الله تعالی ته ډېره د اسانه د خو زه د
قوم ته ستاسو په ساتت کوم چې دې کې زموږ مټي مضبوطه کې راوځي دا ستاسو دا زموږ یوازې جنگ نه دی دا زموږ ټول مشترکه جنگ دی او دا چې په کرونا ته هم خلکو ته چې حکومت سره په دې کې پوره مرګتیا وکړي او د حکومت لاس مضبوط کړي چې زموږ حکومت موږ د پاره لګیا دی او نور هو وته به مارک خو د شهادت ته خو هغه بیا جنازه نه کېدل او کوم بیزته مطلب خدای دې دا غنا نو مسلمانانو ساتي او الله چې کوم دا کافر دی هغه ته نه خدای هدایت وکړي ټول انسانيت باندې خدای پاک رحم وکړي او دا مصیبت او دا بلا چې د خدای پاک د دې وطن نه رفع کړي